أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دربار مړنګ دې زړه کار نشته ده د ژړیو جام کې اکبر نشته ده وطن سود دې ما دل پر نشته ده د ژړیو جام کې اکبر نشته ده لګر بل الله سره ودا امړه بشم هغه مستی ګر نشته ده د ژړیو جام کې اکبر نشته ده وطن سود دې ما دل پر نشته ده د ژړیو جام کې اکبر نشته ده د مدینې ژړې سیل نصیب کې اورور دیدار نشته ده د ژړیو جام کې اکبر نشته ده وطن سود دې ما دل پر نشته ده د ژړیو جام کې اکبر نشته ده لالا کار اشازکا مسوال الله شاندو پسرونا امړه بشم باندې باور نشته قدم روز صغرا ویلاړه ما واخیالي ورورا خور صغرا دمړه شمالي ورورا قدم روز صغرا ویلاړه ما واخیالي ورورا صغرا دمړه شمالي ورورا د خمارو سترګو دیدن بدا کاوه ما واخیالي ورورا ور صغرا دمړه شمالي ورورا قدم روز صغرا ویلاړه ما واخیالي ورورا ور صغرا دمړه شمالي ورورا قدم روز صغرا ویلاړه ما واخیالي ورورا ور صغرا دمړه شمالي ورورا صغرا پریګد تراوان شوي د ما خیال مند اکبر جانا صغرا پریګد تراوان شوي د ما خیال مند اکبر جانا وای زبابی تانا جمدون څرنګ تیرا ما واخیالي ورورا ور صغرا دمړه شمالي ورورا قدم روز صغرا ویلاړه ما واخیالي ورورا ور صغرا دمړه شمالي ورورا قدم روز صغرا ویلاړه ما واخیالي ورورا ور صغرا دمړه شمالي ورورا کما دین وطن گلزار شي څور کې تنوي اکبارا کما دین وطن گلزار شي څور کې تنوي اکبارا وای زبد تافرک کې اوخي وارا ما واخیالي ورورا
صغرا دمړه شوا علی ورورا قدم روزه صغرا ویلاړه لما واخیالي ورورا ور صغرا دمړه شما علی ورورا قدم روزه صغرا ویلاړه لما واخیالي ورورا ور صغرا دمړه شما علی ورورا یجتا خالی وای دربار کی گرزا یادتا جوانی با ارمان دماوی ہے زبادتا نخ کو ساتن مشغولا وما واخیالی ورورا صغرا دمړه شوا علی ورورا قدم روزه صغرا ویلاړه لما واخیالي ورورا ور صغرا دمړه شما علی ورورا قدم روزه صغرا ویلاړه لما واخیالي ورورا ور صغرا دمړه شما دتا بلتن راتا گرانیگی دما دین جڑیو سردارا دتا بلتن راتا گرانیگی دما دین جڑیو سردارا ہر وقت بجن سارا اکبر اکبر کا وما باخیال یا حسین وصبر حسین یا ومتمیانو اکبر جوانی و دلیلا زړه کې د خوشحالي و ومتمیانو اکبر ځواني و د لیلا زړه کې د خوشحالي و یا ښایسته اکبر به خروغ واده کړمه ښایسته اکبر به خروغ واده کړمه واده خو یې لکو اکبر مرګي یوله وخدم حسین یارونه ګران دي و بیا چاو یارونه بیبي په شان دي د اکبر ساری په څنګه لکه یا خیالي رازه شوله خپلې تروره اکبره زویه څه مدینه وای ګلو نډکته جنازه وای ای مسافر کې زویه مړما وای مسافر کې زویه مړما وای یو وار پکیر مور خولی دلای وای یا علی اکبر حسین دیدان دے یا حسین ساری خد اکبر جان دے خادم حسین خیمو کی کشوے یا حسین د
زوی سر زنگن نیخده فریاد وکو وطل شو یا حسین یا دا اکبر زلپی ورو ورو ټولا ولی یا ډیر مینې نبی کله څپا ولی د اکبر زلفې مې زړه پسې نږدې کې و د اکبر زلفې مې زړه پسې نږدې کې یا کله ټیټ شوې په ارمان بي بویاولی اکبر سرې زلفې بسترګو باندې چیخلې وشړې زوی سترګې ورو ورو خلاصولې بابا دا کوم یو دستور کوي اکبر صاحب یا ته خو ما ساس په خبرو څملاستلی یا زړم د صبر نه کوي تاسن کا داندې زویا زړم صبر نه کوي تاسن کا داندې او دومره سر ویلې کیسو نه ولوېدلی نه زړه مې د خوږېږي تږی ډېر یا زل کدل سلګي ما ډېرې واسکې شولې یا بابا ړوند شوم ته بیوان خاورو نه ناست یې او دومره ډېر غریب خو ما نه وي لیدلی یا زه سلګي وکم ته وژاړې بیا ماته یا زه سلګي وکم ته وژاړې بیا ماته یا ما په وینو خدا سرې شوی خط لمنې مانا ډېر غریب بچوک وي زویا ویا مانا ډېر غریب بچوک وي زویا ویا ستا سلفې مې په تورو پرې لیدلې حسنین اکبر ورورو سترګې کښلې او ډېر سپین ګیري پلار یې سترګې غړولې یا حسین مدینه بلند و سراویست و جمهور د حسنین دی جان باندې رحمت نصار بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وعن الحسن المسموم وعلى الحسين المظلوم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات. یا فاتحه والولودی مؤمن په حق باندې او د سوره قبرستان کې مؤمنین او مؤمنات دفن دي، سوره مؤمنان راغلي د ټولو اقدارانو په حق باندې سوره فاتحه. بلند وسره صلوات خاصه وکړو محمد علیه تاسو په خدمات کې مد پروردگار عالم رب ذوالجلال علیه آیات پیش کړل. ډېر مو مزاحم نه جوړېږم، پنځه ملته شپږو ملته ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون. مو مخکې د یوه سید د جوان جنازه یخي دی، دا خپله یو عین حقیقت دی. هر یو شی درویش کیدلی شي، هر یوه معرکه درویش کیدلی شي، خو د مرګ د جنازه د یو عین حقیقت دی. پروردگار عالم د انسانانو امتحان خلی مختلف قسم شیونو سره، کله د انسان باندې لوږه راولي، کله د انسان باندې تکلیف راولي، کله د انسان باندې غربت راولي، کله انسان نه میوې خلی، کله انسان نه بچی خلی. پروردگار عالم یی څه آیا دا دوره ډېر مصیبتونه د انسان باندې راولم، آیا د ما شکریه ادا کوي که نه ادا کوي؟ همدې شان سره سبا نه یو بهترینه میاشت شروع کیږي، هغه هم د مو یو د امتحان والا میاشته دی. لکه څرنګه د مرګ یو امتحان دی، د زندگی هم د امتحان دی، همدې هم سره رمضان هم یو امتحان دی. آیا مو څه کله مو باندې تکلیف راشي، آیا تکلیف وخت کې مو پروردگار په زړه وي که نه وي په زړه؟ آیا مو باندې خوشحالي راشي، مو د پروردگار په زړه وي که نه وي په زړه؟ آیا د چې جوان بچی چانه پروردگار عالم واخلي، آیا مو دغه باندې راضي وو که نه وو راضي؟ آیا داسې بهترینه میاشت روانه دی، دې میاشتې کې سبي مونږ وختیځ سبې نه مخکې مو پراتو ته د رمضان روژې راضي وو که نه یو راضي؟ آیا مو خپل خوب کوو، خوب مو پرېږدو، نمانځه ته مو راضي وو که نه یو راضي؟ که چیرې د هر شي باندې انسان راضي شوله، څه پروردگار طرف نه کوم شیونه دي هغه شینو باندې هغه راضي شوله، نو بیا پروردگار عالم یې څه دې خلکو ته ته بشارت ورکړه د چا والا بهشت والا. نو مو ته پکار دی څه مو دې مو یوه ورځې مو دې سید غوندې مو جنازه به خل اوچتوي، هم دې مټو باندې مو لکه د چا جنازه اوچته کوو، سبا د مو جنازه هم چوک اوچتول والا شته دي. خو دا طولني سفر دی، دې دپاره اعمال پکار دی، دې دپاره عبادات پکار دی، دې دپاره لیارې دپاره خرچه پکار دی. که چیرې مو دې طولني سفر دپاره ځان سره خرچه یونسو، مرګ حادثې مریدونه دی، کلو نفس ذائقة الموت، هر یو نفس په د مرګ ذایقه څخي خامخا. خو آیا مو د طولني سفر دپاره پکې دوره شی وکړو چې که چیرې مو قبر کې هغو فرشتو سره میلویږو، سبا فرض که اهل بیتو سره میلویږو، نو مو پکار دی داسې شان سره میلاو شو چې مو څه خپله خرچه مو سره وي. نو ډېر مزاحم نه جوړېږم. دا یو د جوان جنازه ایښې دی،
خو مو څه کله که سپینګیری مو کور کې وفات شي، ښځه وفات شي، جوان وفات شي، سپینګیری وفات شي، مور باندې د حسین والا ماتم کوو، مو د کربلا شهدا والا ماتم کوو. خو بیا دا یو جوان دی، سید هم دی، دا چې ذکرانو د شاهزاده علی اکبر والا ماتامي ماتا کړی چې دا ماتام ور باندې وکړه. تاریخ کې دا لیکلي دي چې کله پیغمبر د دنیا نه رحلات وکړل، سترګې پناه کړلې، نو امام حسین علیه السلام به ډیر زیات ژړېدل، ډیر زیات به ژړېدل. یوې شپې خوب کې ولیدل، ورته یې د ما حسینه زویه ویلې ژاړې، ورته یې څه ای نیکا بزرګواره یوه لمحه مو ته نه پوهېږې، یو ټایم مو ته نه پوهېږې چې کله مو په زړه شي ما د سترګو نه اوښکې روانې شي. نو هغه ورته یې چې تا نه به خدای یو داسې زوی درکړي چې هغه به خوب ما غوندې روغ وي، شکل و صورت کې، خوبیو کې، هر شي کې به ما غوندې روغ وي. د امام حسین علیه السلام کور ته راغلل، خور بزرګوارې ته یې د ما بزرګوارې خورې، د ما صابرې خورې، د ما ګرانې خورې، څه خوب مو ولیدل. خو خوب کې ما ته نیکه بزرګوار ویلو چې خدای به یو داسې زوی درکړي چې هغه به خوب ما غوندې روغ وي. امام حسین علیه السلام دی انتظار کې دی چې د مو کوره ته به چوک ظهور کوي، د مو کوره ته به هغه کوم یو وړ کوي دی، هغه کوم طفل دی هغه به ظهور کوي. خو تاریخ ته لیکي چې یوې ورځې امام حسین علیه السلام نمانځه باندې ناست دی، لمونځ د کوي، چې فیضا بیبي راغلله، ورته سلام یې کړ. بادشاه حسین ته کله سلام وکړ، سلام یې ونه واخیست، فیضا مورې څه چل دی؟ ورته یې زری مو در باندې د موږ کور ته یو اونګې نه ښایسته طفل راغلی دی، داسې د مخ شغلې کوي لکه د 14 اونګې کسې. امام حسین علیه السلام کله لیري شاهزاده علی اکبر کله کود کې راواخلي، وړو وړو شونډو باندې صاف کی، کلو باندې صاف کی، ټنډې باندې صاف کی، سترګې ورته غړوي، خوب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم غوندې روغ دی. هر څوک راځي زری کې یو شی ویر کوي، بل شی ویر کوي، بل شی ویر کوي. تاریخ یہی چې یو وخت د حسین قدرمنه خور راغله، کله خوري راغله خلکو نه څه شی ورکولو، هغه ورته یې چې خورې چې ته زری کې د مو کور کې څه شی خلی واخله، یې چې ورمنه خاموشه شوله. بیا د ورته یې چې خورې تا څه شی خوښ وي واخله، بیا د غور نه هېڅ ډیمانډ نه کوي. درېمتي کله ورته ووایي حسین خفه خو نه شي، ورته یې نه، ورته یې چې ما باندې کوم ګران شی دی تا کور کې، ما باندې دا طفل ګران دی، ما نه دا طفل راکړه، دا بچی راکړه. مولا حسین یو ځلې ورمنې ته سترګې وغړولې، هغه نه بعد یې د شاهزاده علی اکبر مور بزرګوارې ته کله سترګې وغړولې، نو مور د ورته یی چې ای حسین ویلې د خفه شولې، ویلې حیران شوې، ورته یې بیبي د دغه طفل غواړي چې ما باندې ټولو نه ګران دغه طفل دی، ما نن دا تحفه راکړه. یی چې بیبي ورخته شوله، د حسین پتنې غوږې نه یې هغه وړوکی بچی واخیستل، طفل یې واخیستل، ورمنې نه یې ویر کړل. ورمنې څه وکړلو، وړو وړو شنډو باندې شاهزاده علی اکبر صاف کړل، راواخیسته کور ته یې راوړل.
یو تاریخ کې د تلیږي چې 18 کاله ورمنې شپې خوب نه دی کړی وریځې به خوب کول شپې موندې به شهزاده علي اکبر ننداره کوله وخت تېرېده د کربلا هغه لوی معرکه راغلله نو حسین ځواب وکړل د ما ګرانې خورې د ما شیرینې خورې تم راشه ځان سره جوان علي اکبر م راوله کله جوان علي اکبر راوستل یی چې امام حسین علیه السلام څه نزګیر دوه کسان ناست دي ورته یې خورې منډه که عبدالله جان نه اجازت هم واخله چې زه حسین سره روانه یم یی چې کله اجازت یې واخیستل د کربلا قافله ورو ورو روانېږي خدای یوه خور یاره ما که یی چې کله کور نه د ټول ووتلو نو شهزاده علي اکبر خپلې خور سره ملاو شو د ما ګرانې خورې د ما شیرینې خورې زه کربلا طرفې روان یم زه په سفر روان یم یی چې کله کور نه وځي دا بیماره خور ورسې ووتله بیمارې خور لاس کې عصا دی ورو ورو ورپسې وځي چې کله د ویلیارې سهار ته ورسېدلو غږ یې وکړ او د ما علي اکبر وروره او د ما شیرین وروره ورونه خویندو باندې ډېر ګران وي ورته یې ویلې و خورې ورته یې لغوندې راتاو شه لغوندې ما سره غوږه میلاو که 1800 کالو کې مو پوره نه یې لیدلی راشه لغوندې غوږه میلاو که ما ګرانه وروره چې کله هغوی یې ورسره میلاو که روان شول بیا یې ورباندې غږ وکړل ورته یې ما اکبر وروره یمه ترې راتاو شوه بیا راتاو شول خو تاریخ لیکي چې درې ماتې علي اکبر راته وویل یی چې د دوو لیارو سر کې خور ولاړه دی یو ځل یې علي اکبر ورته وشول ما ګرانې خورې هله ولې ما سره غوږه میلاو که زه په سفر روان یم چې کله خور سره یې غوږه میلاو کړله نو ورته یې د ما ګرانې خورې کله زه د په زړه شو بیا د دوو لیارو سر کې ودرېږه بیا ګاډ واډ لاسونه واچو یا څه د ما علي اکبر وروره و د ما ځواني مرګه وروره روان شول علي اکبر کله کله د مخ راته وایي چې د ما خور چېرته د ما خور بل یارې سار کې ولاړه دی که واپس شوې دی خو نه خویندو باندې ورونه ډېر ګران وي پلارانو باندې زامن ګران وي حسین به ورته ویلو ما اکبره زه ویلې مخ ته وی ورته یې دوو یارو سار کې رنځوره خور ولاړه دی ازادارو خو یو وخت داسې راغلل د سبع اذانه وخت شول اذانه وخت شو شهزاده علي اکبر ته د هغې لوړ ځای ته وخېږي اذان وکړه کله اذان یې د سبع شروع کړل یې څه هغه اذان سره مدینې کې د علي اکبر خور راووتله څه کیدی شي علي اکبر مدینې ته راغلی وي خو یې چې ډېرې ارځی ولټول علي اکبر نشته دی آزادارو زه به دا ویو چې خپلې خور دی ویلو ما ګرانې خورې ما دپاره علي اکبر جنګ ته تیار که الله اکبر السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین آسپین گریو یو ځل د کربلا سیر وکړو تاسو به کربلا ته لاړو یی څنګه یوې خیمې ته علي اکبر راوغښتله منډه کا میندو له اجازات واخله خو علي اکبر څه وکړلو خپلې مور ته لار نړله اول د حسین غمجنې خور ته لاړله
ورته د ما ګرانې ترورې ما نه اجازت راکړه یې څه هر پلار باندې زوی ګران دی خو علي اکبر غوندې حسین باندې جګ نوي ګران یې څه کله خیمې نه راوتله او سترګې اوښیو نه ډاکې دي ونه پوښتنه ده کې اکبره زویه ویلې ورته ویلو زه خو ترور غېږې کې نیولی وه ورته دی د ما اکبره زویه تا ته زه حسین ولاړ یم حسین کله علي اکبر آس باندې عقاب باندې سور کړل اکبر د مخ چیچي سپین ګیره بابا د ورپسې چی یو ځل اکبر سترګې راته ویلې د ما بادشاه پلاره ماسې مره څخې مور کې وړه بیبي ولاړه ده سترګې حسین تا ویلې څه ویلي دا وړې بیبي وړه وړه لاسونه نیولي دي خدای اکبر جنگ ته روان دی آزادارو زب دور ویا علي اکبر د جنگ کوي وړه بیبي د سترګې غړوي حسین ته دی بابا اکبر جنگ کې لګیا دی خو آخري ګزر د وسوله د حسین فریاد وکا یې څه منډه یې کړله د بابا غوږې نه غوږه چاپېر کړله بابا اکبر خو کوش وله یې څه کله اکبر نه ویلو یې څه یوه بیبي دی حسین له د مخکې منډه وایي حسین په خپلو پښو روان شوله آخر څه په څپولیو شوله څه ویلي دلو میدان کې علي اکبر سر د یوه پردهداره بیبي ناسته دی ورته دی حسین کله ورسېدل نو سپین ګیریو پلارانو باندې به زامن څومره ګران وي ورته دی د ما ګرانه زویه لږ دې سترګې اوچاتې که خو د ما خور تا سر د ناسته دی زه حسین رغلایا یې ته څو ځلې حسین علي اکبر جنازه اوچاته کړله یې ته د اکبر جنازه د نشي اوچاتولی ورته دی ما ګرانه زویه له ونې راوچات څه خیمو کې د خور انتظار دی خیمو کې د مور انتظار ولاړه دی فریاد وکړه یا حسین مرنا یہ ما پټاو بیبیانو خپل اکبر 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 سسرا سیلای سبکا زخمی تلای سبکا دلیلا شړ اکبر مرنای ما پټاو بیبیانو خپل اکبر مرنای ما پټاو بیبیانو خپل اکبر سسرا سینای سبکا زخمی تلای سبکا
د لیلا ژړی اکبر مورنا ما پټاو بیبیانو خپل خبر مورنا ما پټاو بیبیانو خپل خبر یا زیم خبر بیبی یا څه زوی اکبر خو مې مړ دی یا شالي سینې نه څنګه یا وشوا دلبر مې مړ دی زبر والی کو کې کا پښړی زوی کو کې کا ما خو بیا ولی اکبر ورنا یې ما پټاو بیبیانو خپل خبر مورنا ما پټاو بیبیانو خپل خبر یا مځواني مرګ زویا یا مرتغه ګنا وکای یا وینو پلنګ نه پاڅا یا خیال قدمونه وکای نورانی هر د څه ولای جمال د څه پوینو لولای اکبر مورنا یې ما پټاو بیبیانو خپل خبر مورنا ما پټاو بیبیانو خپل خبر یا تازه خطو کې مړ شوې یا زویا خیالي اکبر د ملک لالی یا د مایلی اکبر بورا لیلا د پرخلا کربلا د پرخلا ناظر خوړلی اکبر ما پټاو بیبیانو خپل خبر مورنا ما پټاو بیبیانو خپل خبر یا لاس د سینې څنګه یا ټینګ دی ور کړه زویا ما کوم زړه په سر ده یا چګول وشتله لالا ما پریوتل یا زویا مزازول یا زویا مرزنګ ولی اکبر مورنا ما پټاو بیبیانو خپل خبر مورنا ما پټاو بیبیانو خپل خبر یا سکینه لور راشه یا وشوا ور یا رشولې یا جنازي تچنا یا اوس به اکبر شولې ته یې وړو کې خورې ته یې د سترګو تورې ستړی اکبر مورنا یې ما پټاو بیبیانو خپل خبر
بیانو خپلای اکبر یا سردار علی مرګوټي یا ښکلي ځواني وللې یا چوکي تازه خطو کې یا چوکي غوټي وللې دمادو دې اکبر دتا پیشوا دې اکبر تا دې ولای اکبر مرنا یې ما پټاو بیبیانو خپلای اکبر مرنا یې ما پټاو بیبیانو خپلای اکبر یا حسین اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگارم مو خو ډېر ګناهګار یو خیر و غیش پې ورځې دي خاروغه میاشت راغله پروردګاره دغې میاشتې له خطره د دغه ذکر تلاوتونه فاتحې وشو پروردګاره د ټولو ثواب دغه سید دغه بچی روح ته هدیه وګرځوې پروردګاره ته ورباندې رحم وکړې پروردګاره صغیره و کبیره ګناهانو بخشش ورته وکړې پروردگارا قبر باندې د نور برنونه اوروي پروردگارا اهل بیت اطهار علیهم الصلاۃ والسلام سره مغشور کې پروردگارا خپل جوار رحمت کې وته ځای ورکې پروردگارا خپل ولانو والدینو خویندو ورونو ټولو ته صبر جمیل عطا کې پروردگارا دی غم عوض کې خوشحالی وته نصیب کې پروردگارا د کور بیا غم و دردونه محفوظ وساتي پروردگارا د څوره کسانو تکلیف زحمت ورکې وکا ټولو خپل غم و دردونه محفوظ وساتي پروردگارا خوشحالی وته نصیب کې پروردگارا دی قبرستان کې څوره مردگان دی ټولو باندې رحم وکې صغیره و کبیره گناهانو بخشش وته وکې السورة الفاتحه څه مرحوم باندې خدای رحم وکې بسم الله الرحمن الرحیم یا یوه فاتحه قبرستان کې څوره مردگان بیا ټولې سال ثواب د پورسو څه خدای ورمې رحم وکړي بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله واجل فرجهم جنازه الصلاة الصلاة الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد سلم على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد بارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
طبع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه إن كان مسيئا ومذنبا فتجاوز عنه واشره مع النبي والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. سورة الفاتحة مع الصلوات. मरते अली अकबर मरते लेकिन महफूज जनाज़ा शाला वमज़ डेरा बेदा वमज़ रतले लश्वम ज़ख़ीमेता मरते अली अकबर मरते लेकिन زوی جنازه ده وجدانه و اکبر مپیرانه و زیم رخولی لندریتا مردی علی اکبر مردی لکم محفوظ جنازه تا بیاشلولیده سر مبدولسو اکبر غم کی وایلیده خوری خوری سر نیمو وچاولی کلرد لنزوی دلیتا مردی علی اکبر مردی لکن خيمنا ما قولت زنده بزونا زندي خيمنا معنا شوالو ببيانو معنا شوالو سنقي اغلو جنازيتا ما مردي علي اكبر ما مردي لك Gulina Rokaloye Borilos Rokaloye Wasiza Walos Silita Mamarte Ali Akbar Mamarte Lekam Mahfuz Janazeta Wate Zalfis
لمزه خدای کوڅه لوټ شوه لمزه څنګه بدم زمان دی میتا مړدی علی اکبر مړدی لکه محفوظ جنازه تا ورته پکې حسن نژانې زوی خام بل جهان کې دروند ډېر د شاړې ودګلې خام مور پې مړه شي یا پورا مور پې مړه شي تل پېښورېږي موږ بیرې ته مړ دی علي اکبر مړ دی لکه محفوظ جنازې ته صلوات بار محمد واهل بیت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اسم ابهام سید وسیم آباد سید حسن شاه زویا واوره و پویگا اسم ابهام ای وسیم آباد سید حسن شاه زویا واوره و پویگا اسم ابهام ای سید وسیم آباساو د سید حسن شاه زویا و پویگا واوره و پویگا هل انت على العهد الذي فرقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وسيد النبيين وخاتم المرسلين وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصي وإمام افترض الله طاعته على العالمين وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن الموسى ومحمد بن علي وعلي بن المحمد والحسن بن علي والقائم الحجة المهدي صلوات الله عليهم أئمة المؤمنين حجج الله حجج الله على خلق أجمعين أئمة قائمة هدى هدى أبرارا أي وسيم بعد سيد حسن شاه زویا واورو پویگا اذا اتاك الملكان المقربان رسولان من عند الله تبارك وتعالى سألك عن ربك عن نبيه وعن دينه وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك فلا تخف ولا تحزن قل في جواب ما الله جل جلاله ربي
ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي والإسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي والحسن بن علي المجتبى إمامي أي وسيم باسا دتا جنازے باندے ډیر خان ولاړ دی ملګری بدوی خپل خپلوان ورونه پلاران سیدان پاک د نظر باندې ولاړ دی خما سلامی د حسین مظلوم جنازه تا کلا د پرشته راشي د نه پښتنه وکي څه خدای د چوک دی ورته وی څه خدای ماغه خدای دی څه محمد او د علي خدای دی محمد و نبی دے دین میں اسلام دے قرآن مکے تاب دے کعبہ مکے بلا دے اول امام علی دے دوائم امام حسن دے کلا دے درائم امام پختنا در روکی وردویا صدرم امام آغا امام دے آخری ساعت باندې وړه بی بی ورنه تویدله هغه وخت باندې علي اکبر نه و هغه وخت باندې عباس نه و هغه باندې قاسم نه و خو وړه بی بی به ورنه تاو شوله بیا یې په نجاب ته سترګې تاو ویلې د نجاب مولا راشه حسین ډېر مظلوم دی ورته ویې څه دریم امام حسین دی څلورم امام هغه زین العابدین دی څه کربلا نه کوفې پورې کوفې نه شام پورې وړی بی بي سم مشغول شوی دی والحسین بن علی الشهید بکربلا امامی وعلي الزين العابدين إمامي ومحمد بن علي الباقر إمامي وجعفر الصادق إمامي وموسى كاظم إمامي وعلي الرضا إمامي ومحمد بن الجواد إمامي وعلي الحادي إمامي والحسن العسكري إمامي والحجة المنتظر إمامي هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أئمتي والسادة وقادتي والشفاعي به أتولى من أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة ثم يلا أي مسيم بعد سيدنا سنشاز ويا وورو بويغا أن الله تبارك وتعالى نعم ربه وأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعم الرسول وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده الأئمة 11 نعم الأئمة وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم حق وأن الموت حق والسؤال منكر نكير في القبر حق والبعث حق والنشور حق والصراط حق والميزان حق وتطهير القلوب حق والجنة حق والنار حق وأن السعادة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور فهمت سيد وسيم بان سيدنا سنشاز ويا وروبيغا
الله وثبتك الله بقول ثابت وهداك الله إلى صراط مستقيم رفع الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته اللهم جاء في الأرض عن جنبه وسعد بروحه إليك ولك منك برهانا اللهم عفك سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. يا فاتحة وقدر طول سورة قبرستان المؤمنين والمؤمنات خاصتي على سورة خلق سورة ज्यादा नमाज वहशात वर से पढ़ो को नमाज वहशात अवल अलहम्द बिया वसियातुल कुर्सी बिया द्वेम रकात से अलहम्द लाजले नज़ला का चुकी दाना शुकावे या मनवी इस्लाम से सभी वंदे नमूजों से हदिया को सलावत बार मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सलावत पचोरे जो शोद डेर उगला वलू व दुनिया नन बखाड़ के 10 दिन का पान हल्के शे गल खजान शी बियाद गल शिदा दस्तूर दे